سوچ کول د بې غرضې کړو زما چې د حیات عزت ساګرې په سر پاتې نشي داسې رسوا په دنیا کې یو تو سرې مشا خدایه زما په شان بې وسه څوک سوالګرې مشا د غریبې پیغور د چا سره ملګرې مشا د غریبې پیغور د چا سره ملګرې مشا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زیم ثاقب افریدی او تاسو ګورئ ثاقب افریدی یوټیوب چینل. او دوستانو نن بیا په داسې یو موضوع باندې راغلی یم چې دا د پښتو د نن سبا د کلتور باره کې ده. دوستانو زمونږ په دې معاشرې کې نن سبا کره پښتو په ننګ یادېږو خو کارونه هم د بېغیرتوب شروع کړي. همدغه رنګې د نن سبا هیروګان د نن سبا فلمونه او ډرامې او په دغو فحایشو کې ملوث زموږ نوی کل. دوستانو څه ویډیو مې د شاهد خان صاحب وکته چونکې ډېر زیات خفه شوم او دا ویډیو تاسو وګورئ او بیا خپل فیصله وکئ چې څه کول پکار. نو مثلا خبره که ته په ما تنقید کوې نو ته راشه نرشه ته ځان کې څه جذبه پیدا کړه ته هم راشه د پښتو خدمت وکړه. زه خو دغه خدمت کولی شم او دا به انشاءالله چې تر کومه ژوند دي نو دا به زه کومه. که دی کې ایمان وي او دی تکړه وي نو را دي شي دی جوړ کړي که نه. د دنیا عربونه کروڑونه روپۍ راځي د منسټرۍ ته او هغه پیسې چې کوم دي هغه فضول خبرو باندې لګي. دی له پکار دي چې دی په هر ځای کې سینماګانې جوړې کړي چې سینماګانې ډېرې زیاتې جوړې شي نو د فلم معیار به هم ډېر اوچت شي. دا بجټ راوالي په دې باندې په هر ښار کې 2-2 3 سینماحال جوړ کړي نو دې خلکو ته به بیا د دې خیر غوښتو او د دې درنو او د دې تحریکونو او د فضول خبرو ټیم نه هغوی به خپل کار کوي نو دوی له کار. دوستانو د دې ویډیو نه پس تاسو خپل فیصله وکړئ چې آیا دې څه ویلي او دې څه دا کړي دي. ډېر افسوس راشي چې آخر یو مسلمان پهله یو پښتون مونږ اول پښتانه یو او بیا مسلمانان یو. ډېر زیات افسوس راشي چې داسې دا وګورم. په نوم د پښتو یادېږو خو کارونه هم ګډوډ دي. آخر ولې زمونږ پښتو زمونږ غیرت زمونږ شملې د سر نه کوزې شوې. منم شاهد خانه چې ستا په غیږ کې به یو تورسرې ګډېږي به ګټي به خو د هغې به مجبوري وي او د هغې د مجبورۍ نه به بیا ته فایده اخلې. زما ټولو ملګرو ته گزارش دی چې تاسو د دا رنګې دغه باندې ایکشن والې چې زمونږ را روان کلتور زمونږ را روان کلچر د دې شي نه بچ شي. نن که ته ګورې په سټیج باندې یو ډرامه سټارټ وي واړه ماشومان ټول هغې ته رواني. که چېرته د ژړاګانو خبره شي نو ټول خل رواني. آخر ولې نن سبا زمونږ په دې معاشرې کې ډېر زیات دغه سټارټ شوي د دې فلمونو د لاسه زمونږ را روان کل غرق او تباه دی. دا د چا قصور دی؟ سپیشل زه شاهد خانه تا ته وایم. نن سبا هر ځای عالمان کوشش کوي چې په یو ځای کې جومات جوړ شي یو مدرسه جوړه شي تبلیغ کور خو خلکو ته د دین لارو ښیو. تا ویلي چې په هر ځای کې سینما جوړه شي. ډېر د افسوس مقام دی چې آخر یو پښتون او بیا یو مسلمان داسې خبرې کوي نو انتهایی زیات خفه شم په خپل را روان کل باندې او په نسل باندې چې آیا تاسو هم د دې تکل کوئ.
دوستانو نن کما او تا د دې را روان کل دپاره آواز اوچت نه کو نو زمونږ د پښتو کلتور او دانو به خاورو سره خاورې شي. د پښتون نوم چې په ټوله دنیا کې یادېږي، د پښتون شمله پښتون آخر چرته لاړه هغه پښتو او ته وې زه خدمت کوم د پښتو. یاد ساتئ دوستانو نن چې کومه په سټیج باندې تاسو ګورئ یو خوراکی ګډېږي، خو د دې د لاسه ستاسو په کور کې زمونږ په کور کې چې کومې خویندې میندې ناستې وي هغه د بار د نظر شکار وي. هغه ولې ډېر زیات خفه شم دوستانو. ما تاسو ټولو ته ګزارش دی چې د دارنګې ماحول نه خپل ماشومان لرې وساتئ او سپیشل دې دپاره یې آواز اوچت کړئ چې آیا دا نن سبا پښتو کلچر او فلم انډسټري څه کوي. موږ ته دا ښیي چې شراب، موږ ته دا ښیي چې چرس، موږ ته دا ښیي چې آیس، موږ ته فحایشي ښیي. نه دوستانو زما په دې آواز پسې آواز اوچت کې کنې ستا را روان ماشوم، ستا را روان ماشوم نوی کل هغه به هم په دې کې لګیا وي او وخته به یې په پایشو کې به اخته وي. امید ساتم چې روغ جوړ به یې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.